الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت مختصر درسونه دا من شروع کړیو. نن شپاړسم درس د سیرت ته د مشرکین حیرانېدل. مشرکین په خپل کوششونو کې ناکام وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل دعوت دا جاری ساتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب دا ور سره خه مضبوط ولاړ وو. مشرکین دا حیرانو چې وسو کی نو کله به یو حرب استعمال ولا او کله به بل حربا تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده هم وکړه. یو ځل عتبه د ابو لهب زوی دا راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه کفر کوم په هغه چا باندې چې ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یعنی جبریل علیه السلام باندې دا ورته ویل او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر ورکول او دارنګي لاړې ورتکلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیره وکړي او دا ویل چې اللهم ارسل علیه کلبا من کلابک، یا الله په د باندې یو سپی راولېږه، یو سپی به مقرر کا. بیا د یوې قافلې سره دا شام ته تللی و، په لاره کې دیو پړاو واچاو او یو شیر راغی او دا یې مات کو. یو ځل ابو جهل هم داسې اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مون شروع کی او یو غټ کمر ور باندې وراچي. دا اراده ابو جهل داسې وکړه، خو چې کله دا کار کاوه نو واپس شو. قریش ورته ویل چې ای ابو الحکم ولی واپس شوی؟ تا خو ویل چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کمر دا وراچوم، نو ته خو بیرته واپس شو. هغه ویل چې ما یو اوښ ولیدو، یوه غټه کوپړۍ وه او یو غټ څټ واله و او د غاښونو واله اوښ و او دا زما طرف ته را روان و، زه یې خوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه جبریل و که چېرته دا را نږدې شوی وی نو دا به رانیولی وی. مختصر دا چې قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر تکلیفونه ورکول او ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته هغه ته هم ډېر تکلیفونه وررسول او قریشو به واهه او وجه دا و چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته کوله او دا ویل چې ویلکم ما تقتلون رجلا ان یقول ربی الله، هلاک شي تاسو هغه سړی وجنی چې هغه وایي چې زما رب الله دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه باندې تکلیفونه هم ډیر شو، نو د هجرت اراده وکړه او ووته. هلته مالک ابن دغنه سره ملاقات شو، هغه د تفوس وکړو. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه ورته واقع بیان کړه. نو هغه ورته ویل چې ستا په شان خلق څوک وباسي
تو خو یو عظیم سړی صله رحمی پالی د غریبانو مدد کې او دارنګ خلکو ته میلمستوب ورکې نو د ځان سره بیرته واپس را روان کو او دا اعلان یې وکړو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ما پناهي ورکړې. قریش ورته ویل چې سیده خو به کور کې به عبادت کوي ښکاره به عبادت نه کوي هسې نه چې زمون ښځې او بچي په فتنه کې وانچوي. بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خپل صحن کې مسجد جوړ کو او عبادت به کاوه. ابن دغنا هغه ته هم خپل پناهي اوچته کړه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به قرآن لوستو او د سترګو نه به اوښ کتلې حتی کې چې د مشرکینو ښځې او بچي به راتلل او د هغې نه به تعجب کوو او مشرکینو به د دې په وجه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته به تکلیف ورکوو. بیا د سخت حالاتو کې داسې واقعات راغلل چې د قریشو نه یو دوه کسان مسلمانان شو چې د هغې ذکر به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وشي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.